نه د سوات نه شو د سوات خبر خو به ظاهره خبره دا ده چې نن او سبا په میډیا کې راشي خو تاسو تاسو کو چې تاسو سګی نه او سوات ته نن تللی وی نو هلته ما دا خبره وکړه چې حقیقت دا دی چې سوات نن که تاسو کې څوک هم ننګورې ته تللی وي او ننګورې بازار هم لیدلی وي نو یو ډېر بدل او جدا غوندې صورت حال و هر اړخ ته سرې جنډې ډېر لوی استقبال ډېره لویه خواري ملګرو کړې وه او زما د توقعاتو نه ډېر سیوا ستړی او کوشش ملګرو کړی او هر څومره چې د هغې زه شکریا ادا کړم یا تعریف وکړم نو هغه به کم وي بیا د دې مقصد دا تسلسل دی بنیادي طور زموږ د هغې رابطو چې کوم موږ په ټوله صوبه کې په مختلفو علاقو کې بالخصوص په صوبایي حلقو کې د ورکرز کنونشن په شکل کې دا سلسله تقریبا د تېر 2.5 کاله داسې شروع کړې ده او هغې کې زما غرض بنیادي طور دا دی چې عوامي نیشنل پارټي موبلایز کړو موږ کارکنانو ته خپل پیغام ورسو کارکنانو له تسلي ورکړو اطمینان وله ورکړو په موجوده حالاتو کې چې کوم بنیادي مسایل دي اختلافات دي چېرته هم اختلافاتو خو داسې نه چې اختلافات خو په جلسو کې او په کنونشنو کې نه ختمیږي ظاهره خبره ده چې اختلافات یا اختلاف رای ختمول چې کوم دي هغه د هغې نه علاوه ستړی او کوشش په دغه مد کې هم ډېر کوشش روان دی هغه مد کې ډېر کوشش شوی دی او ډېر کوششونه به کېږي خاص کر چې اوس مونږ داسې یو مرحلې ته وردننه کېږو چې پارټي به د انتخابي ټکټونو په حواله فیصلې کوي ظاهره خبره چې په هغې کې به هم زموږ کوشش دی چې د ملګرو ترمنځ زموږ یووالی پیدا کړو بیا حالاتو ته وګورو کارکنانو ته وګورو د حلقې سیاسي صورتحال ته وګورو او په ډېر سوچ سمجھ بیا موږ یو نتیجې ته ورسو نو ما ته هم دا احساس دی چې را روانې څو میاشتې به زما دپاره هم کافي د ستړي وي خو هغه ستړی چې د پارټۍ په خیر باندې تمام شي هغه ستړی چې هغې کې د پارټۍ او د پارټۍ د کارکنانو خیر وي نو په هغه کوشش یا په هغه ستړی کولو باندې موږ خوشحاله یو زه پرې کم از کم خوشحاله یم خدای دې موږ له همت راکړي چې موږ دغه ستړی خپل وکړو سر مجبور باندې کوم چې امیدوار اوسئ نه چې دغلته اړخ دوی خدمتګار د هغې بچي هغه کورنۍ آبادي دي او یو ډېر ښه امیدوار دی وخت کې موږ میدان ته کوز کړی دی د خوشدل خان په شکل کې پارټي لګیا ده د پارټۍ ملګري او مشران لګیا دي هغې الیکشن کمپین آغاز وکړ او ډېر ښه شروعات الحمدلله شوي دي که ټولو ملګرو خپله خواري او ستړې وکړو او موږ خپلې ذمهوارۍ سرته ورسولې نو زما دا قوي یقین دی چې انشاءالله انفور به موږ له یو ډېره ښه نتیجه راکوي راتلونکي وخت کې چې څه امیدونه څه داسې کوششونه شته چې یاره کم نور جماعتونه دي خاص کر دا خبره وکړو چې یاره عوامي نیشنل پارټۍ خاص کر د جویایي او د پیپلز پارټۍ په حواله باندې نو څه د اتحادونو د الیکشن نه مخکې داسې څه دغه شته که نه باینده په دغې باندې چې عوامي نیشنل پارټۍ لپاره د ټولو نه لویه ذمهواري خو په دې وخت کې د پښتنو یووالی دی او هر قدم چې موږ پورته کوو نو د نورو سیاسي پارټو نه مخکې به زموږ اولنی او ړومبنی ترجیح دا وي چې موږ پښتانه یو او په هغه حواله باندې چې کوم د یو مشکل موږ ته خپلو ګټورو نه اول هغه په کور کې دننه بعضې خفګان او اختلاف او شکر الحمدلله چې نن د عوامي نیشنل پارټۍ د کارکن لپاره دا ډېره لویه خوشحالي ده بلکې ته چې عوامي نیشنل پارټۍ ده هر پښتون قوم پرست لپاره نن دا یو خوشحالي ده چې نن الحمدلله د باچا خان او د ولي خان کور یو ځلې بیا یو شو څنګه چې د باچا خان او د ولي خان کور یو شو داسې د هر کور پښتون یو کول دا د عوامي نیشنل پارټۍ د ټولو نه بنیادي غرض او مقصد نو ملکنډ کې هم دغه غرض او مقصد دی بالکل دغه غرض او مقصد دی بلکې زه خو به دا وایم چې مشران یو کېږي نو کشران ولې نشي یو کېدی پکار دی چې موږ کشران هم یو کړو نو د نورو سیاسي پارټو نه مخکې خو اول د خپل کور خبره ده په هر ځای کې خپل پښتانه یو کول دي او بیا څو کول چې د نورو پارټو تعلق دی نو سیاست کې څه حرف اخیر نه وي او نه په سیاست کې دروازې بندېږي هر چا سره زه دا قوي یقین سره اوس نشم ویلی نه دعوه کولی شم چې موږ به خامخا اتحاد کوو یا موږ به خامخا اتحاد نه کوو خو که ما نه تپوس کوی نو زما دې وخت کې ترجیح د الیکشن نه مخکې سیاسي اتحاد نه دی زما ترجیح دې وخت کې دا ده چې زه پارټي د دې جوړه کړم چې پارټي په هر سیټ باندې په خپله مقابله وکړي
او بجې لري چې موږ سیټونه په اتحادونو کې پریږدو او د هغې په نتیجه کې د پارټۍ کارکن محرومه پاتې کېږي نو زما به دا خواهش چې په هره حلقه کې زه د پارټۍ کارکن له موقع ورکړم چې هغه د خپل امیدوار له ووټ ورکړي او د خپل امیدوار د کامیابۍ لپاره او الیکشن نه پس بیا پوسټ الیکشن ظاهره خبره ده چې بیا به د اعداد و شمار په بنیاد باندې هره پارټي کېني او خپله خبره به کوي موجوده صوبایي حکومت خو دې تاسو کې روزانه دغه کوئ څه ګڼئ چې دا 4 کاله پوره شو بجلي اوس بیا دغه ګرانه شو دغه خو خیر د وفا خو دلته چې کارونه په ځای وړاندې ولاړ دي زموږ په ملکنډ کې وینو چې یاره داسې حالات دي تاسو په ټوله صوبه کې ګورئ په دې باندې چې یو سرسري موجوده د سیاسي حکومت ورته ګنتي شروع شوې ده اخیری 100 میاشتې دي او دا 100 میاشتې به هم تېرې شي خو د افسوس خبره ده چې ډېر لوی نقصان یې موږ له راکړو زموږ صوبې له روان چې سخت صورتحال دی شدید مالی بحران دی دې وخت په صوبه کې شدید سیاسي انتظامی بحران دی دې وخت کې زموږ په صوبه کې او موجوده حکومت خو دعوه دا کوي چې هغې د تېرو حکومتونو ګند صفا کړو خو دا بدقسمتي ده چې دې حکومت څومره ګند پرېښود یا پرېږدي نو زما په خیال چې دا به د 2-3 حکومتونو لپاره یو ډېر لوی مشکل دی پرېښودش د یو دپاره نه ځکه چې دا دې دومره ګند پرېښوده چې دا په 4-5 کاله کې نه ختمېږي دا سیاسي او مالي بحران چې موږ ګورو چې خالي خزانې ته زه ګورم زه چې د نیمګړي سکیمونو ته ګورم ایم پی ایګان په وزیرانو الزامات وزیران په وزیر اعلی باندې الزامات اتحادیانو په نورو اتحادیانو الزامات نن اتحادي سبا یې اوښکه بله ورځې بیا راوله بیا اوښکه پی ټي آی کې دننه چې کوم انتشار زه وینم د ډاکټرانو کوم احتجاج او خفګان زه وینم استادانو سره چې نن کوم سلوک روان دی د کالجونو د پرایویټایزیشن چې کومې خبرې نن موږ اورو نو حقیقت دا دی چې لکه دا زموږ د صوبې ډېر لوی نقصان شو او داسې نقصان وشو چې دا موږ واپس راګرځو نو دا به ډېر وخت غواړي او دا به ډېر لوی کوشش غواړي بین الاقوامي حالاتو باندې چې د امریکې دغه زموږ وزیر اعظم په دې دا خبرې روانې ده څه یې ګڼئ چې په دې حال کې د پښتنو څه ذمهواري دا کوم روان جنګ چې دی چې یاره آینده وختونو کې چې پښتانه او دغه په دې باندې چې لګول داسې دی چې ټولو کې اول خو هغه ورځ مرکزي صدر صاحب دا خبره وکړه چې امریکې دې وخت کې کومه نوې پالیسي موږ د ټرمپ د منتخب کېدو نه پس مخې ته راله ټرمپ دغه پالیسي چې په هغې کې د سیاسي عمل د پولیټیکل پروسس ذکر نشته په هغې کې د اعتماد سازۍ ذکر نشته ظاهره خبره ده چې دا نقصان دی ده د امریکې لپاره دی نه خو د افغانستان او د پاکستان لپاره بېشکه چې نقصان دی ده مونږ دا ګڼو چې دې وخت کې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فقدان دی او مونږ دا ګڼو چې ضرورت د دې خبرې چې د اعتماد دا فقدان ختم کړي شي او خاص کر بیا د پښتنو خبره تاسو وکړه نو چونکې د بارډر نه اخوا د بارډر نه دې خوا د پاکستان په خاوره د افغانستان په خاوره په ډېر لوی تعداد هغه ځپلې شوي علاقو کې پښتون آباد دي ځپلې شوي قوم ځپلې شوې علاقه او خاوره نو هر څومره چې دا بې اعتمادي سیوا کېږي نو په دې کې نقصان د افغانستان او د پاکستان او بیا په افغانستان او پاکستان کې د ټولو نه لوی نقصان د پښتون نو ډېره وینه د پښتنو توی شوه ډېر نقصان د پښتنو وشو اوس وخت د اعتماد سازۍ راغی پکای چې لږ د اعتماد بحالي وشي او د هغې په نتیجه کې امن راشي او د هغې امن په نتیجه کې په افغانستان کې آباد او په پاکستان کې آباد د پښتنو کور ته هم خیر راشي او دې لپاره چې کوششونه روان دي دې لپاره خو چې عوامي نشنل پارټۍ ټول عمر کوشش کوي او موږ خپل کوششونه جاري ساتو ډېره مننه چې بس مهرباني مرګي زیاده دوار